د فتنو زمانه ده. د غر په دې سوکه کې پاتې کېدونکو مسلمانانو وروڼو د خپلو بچو د قرآن پاکونو نگرانی او پهرداری به په خپله باندې کوئ. خپل بچی باندې به قرآن په خپله باندې وایئ. فتنې ډېرې روانې دي. په دې وخت کې چې د بچې مؤمن مسلمان کلمه ګو پاتې شو، دا د ټولو نه لویه کامیابي ده. د خلقو بچی لاړل نشیان شو، پوډریان شو، ماشومانو بچو چرس شروع کړل، ماشومان بچی بد اخلاقه شو. دی علماو له دعا غواړئ په کومه زمانه کې چې خلقو زما استاد د بچو نه چرسیان جوړول، په هغه زمانه کې مولانا سمیع الله صاحب، مولانا طاهر صاحب، مولانا عبدالله صاحب او مولانا رحیم الله صاحب زما استاد د بچو نه د قرآن کریم حافظان جوړول. چا چې زمونږ استاسو د بچو خولې په نشو باندې راړولې، هغه وخت کې علماو زما استاد د بچو ژبې او خولې د قرآن په تلاوتونو باندې راړولې. خلق پیسې اخلي او نشه پې خرڅوي. مولانا صاحب در نه پیسې نه اخلي او قرآن ورته ښایي. د دې نه بل لوی احسان به څه کېدلی شي؟ د دې دیني مدرسو د دې قدر وکئ، د دې علماو قدر وکئ. دا زمونږ او ستاسو د ایمانونو محافظین دي. که دا علما په دې معاشره کې نه وې، وروڼو مونږ ته به کلمه چا ښودله، مونږ ته به عقیده چا ښودله، مونږ به په مونځ چا ودرولو، مونږ ته به حلال او حرام چا ښودل، مونږ ته به د خور او د مور تمیز چا ښودلو، مونږ ته به جایز او ناجایز چا ښودل. زمونږ په غوږ کې د تکبیر وړمبنی غږ هم عالم کې او زمونږ باندې په جنازې په کټ اخرنی تکبیر هم عالم وایي. دا زمونږ محسنین دي. د دوی د برکته نن الحمدلله مونږ او تاسو په سینو کې ایمانونه الله محفوظ پاتې کړي دي. د دوی د برکته زمونږ او ستاسو په دې ملک او په دې وطن کې نن الحمدلله اسلام محفوظ دی، حیا محفوظ ده، پرده محفوظ ده، نکاح محفوظ ده. ورنه یاد ساتئ د خلقو کوششونه شروع دي زمونږ او ستاسو په ایمان باندې حمله آور کیږي. لوی خبره درته نه کوم، پرونی خبره درته کوم. د حکومت پاکستان د سرکاري پیج نه پرون یو بدنام زمانه غدار او قادیانه ظفر الله خان د هغه نه نوم و، پرون هغه ته خراج تحسین پیش شوی دی. دا د نبی علیه الصلاة والسلام په ختم نبوت باندې حمله آور و، دا په شین ګنبد باندې حمله آور و، دا د مدینې منورې غدار، دا د حرمینو غدار نن زما او ستا قوم ته د هیرو په شکل کې پیش کیږي. زما او ستا نوجوان نسل ته یو تاثر ورکول کیږي چې قادیانیان هم د پاکستان وفادار او هم د اسلام وفادار. دا علما دي چې دوی ویښ او بیدار ولاړ دي. زمونږ او ستاسو د عقیدو تحفظ کوي. مونږ او تاسو ته ښایي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر و. دا علما دي مونږ ته عقیده د ختم نبوت ښایي. دا علما دي دوی مونږ او تاسو ته نشاندهي کوي اسلام باندې څوک حمله آور کیږي، زمونږ په عقیدو باندې څوک حمله کوي، دا مونږ او تاسو ته څوک ښیي؟ دا علما ښیي. او دا یوازې په دې هفته کې یوه واقعه نه ده، دا په دې یوه هفته کې څلورمه واقعه ده. د دې نه مخکې ابټاباد کې د سکول په پرچه کې سوال راځي د پاکستان د ټولو نه لوی ساینسدان دا څوک دی؟ نو نومونه لیکلی کېږي درې. نمبر 1 ډاکټر عبدالقدیر، نمبر 2 ډاکټر عبدالسلام او نمبر 3 ابو ریحان البیرونی. او بیا ټک مارک پکې کوي ډاکټر عبدالسلام ته
ډاکټر عبدالسلام د پاکستان په تاریخ کې هغه سړی پاتې شوی دی کوم چې د قادیانیانو مبلغ او د هغې داعي دی. د ختم نبوت باندې حمله آور هغه ته د پاکستان د نوجوان نسل په ذهنونو کې ولې دومره اهمیت ورکولی کیږي؟ دې نه مخکې د قادیانیانو یو مشر راغی، لارډ طارق نذیر د هغه نه نوم و. هم په دغه یوه هفته کې او د پاکستان د طرف نه هغه ته لویې تمغې او لوی لوی شیلډونه هغه میلاو شو. زما محترم ورونو، آخر ولې مسلسل پی در پی د ختم نبوت باندې ډاکه غورځونکو خلکو ته په پاکستان کې اعزازات ولې میلاویږي؟ شوکت حیات مجوکا دا یې په پنجاب کې افسر ولګاو، دا د قادیانیانو مبلغ دی. چې علماو خبره راوچته کړله بیا په شا شو، بیا وروستو شو. دا زمونږ او ستاسو په ایماني نبض باندې لاس ږدي چې ورېږه ګورو چې دا مولان اوده دي کو دا ویښ دي. چې کله څوک ډاکه کوي نو اول کور ته کاڼې ورتاو کی چې د کور مالک ویښ دی که اوده دی، نو که د دنې نه ټوخې وشي نو ډاکو وتښتي. او که نه وی خامخا ډاکه کومه نو په بینک باندې چې ډکیتي کله ډاکو کوي نو د بینک په سیکورټۍ باندې ولاړ محافظ او چوکیدار اول ووجني، وروستو بیا هغه بینک ته وردن نشي او د بینک نه سرمایه لوټ کی. زمونږ او ستاسو د دیني عقیدو محافظ علما دي. زمونږ او ستاسو د دې 11 بچو د قرآن د تلاوتونو محافظ علما دي. دې وجې نه کوشش کیږي اول خو نبس چک کیږي چې دی ویښ دی او که نه دی غافل دی، او که بیا پوه شي چې ویښ دی او بلې څه چل مونږ له نه راځي. زما محترم ورونو، د ټولو نه وړاندې د علماو په عزت باندې لاس اوچتېږي. دې وجې نه د غرونو په څوکو کې اوسېدونکو مسلمانانو ورونو، تاسو ډېر خوش قسمته یې. الله درله داسې ښکلي علما کرام درکړي دي، ستاسو بچو ته دلته دین ښایي. د غرونو په دې څوکو کې که د نور تعلیم کمی وي نو وي به، خو الحمدلله د قرآني تعلیم کمی مونږ تر اوسه نه دی محسوسه کړی. لوی لوی ډاکټرانو له به مونږه لاندې ښار ته کوزیږو، خو علما راله لوی لوی الله تعالی په دې غرونو کې راکړي دي. که د مسلې ضرورت راته پیښ شي فیس رانه ناخلي او مسله راته ښایي. د دې نه لوی خواخوږي به په دې امت کې څوک پیدا کیږي؟ یو لیکچرر صاحب، یو ټیچر صاحب، یو پروفیسر صاحب زمونږ بچو ته د سکول او د کالج د یونیورسټۍ ټیویشن بغیر د فیس نه کوي، او دا علما زمونږ او ستاسو بچو ته د قرآن کریم تعلیم بغیر د فیس نه ورکوي. زما محترم ورونو، د یو سړي بچی ډاکټر جوړیږي، هغه وله ځمکه خرڅوي، هغه ځان ګاڼه کوي، هغه قرضونه کوي. د بل سړي بچی عالم جوړیږي، د عالم پلار چرته هم د بچي د علم د پاره ځان نه دی ګاڼه کړی. د عالم پلار چرته هم د بچي د علم د پاره ځمکه نه ده خرڅه کړې. ای د پاکستان قومه، زه تاسو څنګه پوه کم د دې علماو په دې احساناتو باندې؟ زه تاسو څنګه سمجاو کم؟ مفت دینی تعلیمی درله درکو. الحمدلله سخ کال په پاکستان کې 2.8 بچي مونږ د قرآن کریم حافظان کړل. ټول وای الحمدلله. دا عام مسلمانان رونو وای الحمدلله. او زما درخواست بی دا د کومو بچو په سر چې مونږ پټکي وتړل او په غاړو کې مهارونه د قرآن ورواچول، دا بچي به مونږ له ضایع کوئ نه. مونږ په دې د دې دپاره خواري نه ده کړې چې دا به د اوس نه وروستو د قرآن سبق بس کی نه. دا 11 واړه بچي به د قرآن حفظ ته کېنوئ انشاءالله که خیري.